دویمه خبره دا ده چې دې ته فضیلت ولې حاصل دی، و دې یو څو وجوهات دي. یو وجه دا ده چې دا د رمضان دپاره مقدمه ده، یعنې دا د رمضان نه مخکې راځي، په دې پسې رمضان راځي. نو په دې میاشت کې به ته په عبادت باندې ځان عادت کې، نو په رمضان کې به ته الله تعالی صحیح عبادت کې. دویمه دا چې په دې 15مه کومه شپه ده، هغه ته ویل کېږي لیلة النصف من شعبان، د شعبان د نیمې 15مې ورځې شپه. د دې شپې او د دې ورځې فضایل راغلي دي او مختصرا بیان کوو. یو فضیلت یې دا دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې په دغه شپه باندې الله تعالی فیصلې کوي. د کال فیصلې په دغه شپه باندې کېږي چې څومره ماشومان به پیدا کېږي، څومره خلک به وفات کېږي، څومره خلک به مالداره کېږي، څومره به غریبان کېږي. نو دا فیصلې الله تعالی کوي. نو په دې وجه دې شپې ته الله تعالی یو فضیلت ورکړی دی. ځینې کتابونه وایي چې دا فیصلې په لیلة القدر باندې کېږي چې کوم په رمضان په اخره کې راځي.